अस्सलाम वालेकुम ګرانو مینوالو زه اشفاق بنگش یو ځل بیا تاسو ته خپل پروګرام کیپټل ډایری کې هر کله وایم ګرانو مینوالو تاسو وګورئ چې زه دا چرته کې ناستې ما ډیری دا کیپټل ډیری دا او زه ناست چرته کې ما یو جاړیوم کې ناستې ما یو په ویران بیبان ځکې ناستې ما او یقینا چې تاسو بم په دې خبره باندې لکه څنګه موږ ته افسوس کیږي ټول زموږ ټول وطندارو ته به کیږي او ملک ته به کیږي چې موږ داسې ځای کې ناست یو چې دا ځای یو هغه ځای ده دا کیپټل په ایریا کې تاسو ته زه ښیم چې دا د کیپټل مطلب زموږ اسلام آباد زړه دارالخلافې زړه ورته ویل کیږي او بیا دغه دومره رونق ځای او دومره ښایسته ځای به و چې دلته به عام ورځو کې هم دا ګیر چاپیر چې کوم دی دې کې به خلک ماشومان فیملی سره راتله دې کې به ناست و او دلته کې ښایسته ښایسته ګلان به لګېدلي وو او هغه نه به خوند اخیسته او خپل ښه هغه به محسوس کولو خپل ملک هغه به ښه محسوس کولو او بل خوا که وګورئ نو دلته کې نیشنل ډے مختلف قسم کې د کې به پریډز وغیره هم کې د مختلف قسم د نیشنل ډے په حوالې سره به ډېر ښایسته یو ماحول به ډېر ښایسته رونق به یو طرف ته بلډینګز بل طرف ته دا چې کم ګیر چاپېر هو او بیا خاص کر تاسو ګورئ چې اسلام آباد پارلیمنت هاوس او صدر هاوس همداسې وزیر اعظم هاوس مطلب د ریډ زون ایریا چې کوم څومره ښایسته دا به چې کوم لرې نه بلو ایریا ته انټر شوې په مین روډ باندې تا ته به د اسلام آباد دغه پارلیمنت هاوس داسې یو عجیبه ښایسته جنت ښکارېده چې سړي زړه به خوشحال شو دې افسوس خبره دا ده چې دې کې نن موږ پروګرام ځکه دې کې مختص کو چې موږ هغه ته دا میسج ورسي یا هغه ته د هغه پیغام ورسوو چې آیا دغه ځای دې ته چې کوم ډي چوک ویل کیږي ډي چوک په تاسو ټولو څخه پیژندي چې اکثر چې کله د خبره کیږي د درنې د احتجاج دغه نو د ډي چوک یو رواج جوړ شو نو د ډي چوک هغه شی خو مونږ به خبره په دې کوو چې آیا د دې پر همدا پکارو دې کې د خاورې او د دې کې د هوا چې او غن بلا دې کې واچي او دې کې نن سبا دې کې یو ډیران جوړ شوی دی دې کې لکه کلو دیهاتو هغه سیستم جوړ شوی دی دې کې خلک رضی خپل چې کم موږ ورته وایي چې ضرورت پوره کوي دلته کې راشي نو باترومونه جوړ شوي دي باقاعده دې کې تاسو موږ خو ته سپی پکې پاتې کیږي او مخامخ تاسو ګوري پارلیمنت هاوس دی دغه حکمرانانو ته یا دغه خلکو ته یا زموږ سیاستدانانو ته آیا په دې باندې سوچ نه ورځي چې زموږ ملک د زړه دغسې ځای صرف دغه حل دی زموږ د ملک مسایلو د دې هغه دغه حل دی چې د دې کې بس ارزي هغه شي نو هغه ځای ویران کا او ډیران جوړ کا په دې خبره به مونږ پارلیمان کوم ارکان دي هغې سره هم کوو ورځو به ونه تپوس به کوو چې آیا تاسو دې کې کمې مسلې چې مطلب چې ډسکس کوو آیا د خپلې مسلو ته هم حل نشته مخامخ سهار بېګۍ دي د باندې راوځي او پارلیمنت هاوس ته ځي صدر هم په دې تېرېږي وزیر اعظم هم په دې غوي او دې سکیورټي اچولي بس صرف دغه مسلې حل ده چې دې کې دغه ډیران ډک کا او دا ځای بند کا بل طرف ته که تاسو ګورئ دغه ځای چې موږ تاسو ته ګورو چې دې کې به پاکستان جنډا باقاعده فلیګ چې کوم دی دلته به لګېده او ډېر ښایسته خوند به کولو او دغه کم ځای دی د تاسو ته موږ کم ښیو دې ځای کې به ښایسته ښایسته ګلان لګېدلي او ډېر ښایسته چمن به و ښایسته دې ځای کې ګریني به وه دې ځای چې خلک چې راغلی نو دې ځای نه به خوند اخیسته نن تاسو راځئ نو دیهات غونې ماحول جوړ کړی شوی دی بل طرف ته تاسو ګورئ دې طرف ته د لاجس کم دروازې تاسو ته موږ ښیو چې لاجس طرف ته تاسو کومې لارې وې هغه هم بندې کړې شوي دي لکه یو تاسو ته دا لیدی شي چې دا یو موږ وزیرستان ته یا داسې بل داسې یو غیر آباد علاقې ته راغلي یو په هغه کې ګرځو او دې کې سپیم دي دې کې هر قسم مطلب چې دا کم نمونه تاسو دې کې ګورئ نو هغه دیهاتو نه هم بدتر ماحول دې کې جوړ شوی دی موږ به دې کې خبره کوو کوشش وکړو چې د زموږ لاړ شو پارلیمنت هاوس ته چې ازې کې کسار خان موږ ته میلاو شي چې هغو سره موږ خبرې وکړو چې آیا د تاسو د سیاست نظر دغه ځای چې کوم ښایسته د ټول ملک عوام دپاره یو جنت نما به چې څوک لرې لرې اسلام آباد ته چکر ته راغلی نو دې ځای سیر به یې لازمي کولو اوس نن سبا دغه ځای چې کم دی دا تاسو ته یو ډیران او یو مطلب چې ویران
ویران ښکاري او بیا دا ورځې ټیم ده چې موږ دې کې پروګرام ریکارډ کوو او که به ته شپې دې د خوراغې نو شپې خو دې کې تاسو ته هیڅ نشي ښکاره حالانکه شپې به دلته کې یو ښایسته ماحول بو او غونډه شپه به خلکو دلته تېروله ولې دلته به لایټینګ لګېدلي وو ښایسته هغه به لګېدلي او پارلیمنټ هاوس نظارې به هم کولې او دې ښایسته یو هغه جوړ شوی خو بدقسمتۍ زمونږه دومره ده زمونږه د حکمرانانو چې کوم تاسو سوچ کوئ یا درنې ورکوي یا څه په خپل ځي بنې خو آیا دې ملک دپاره هم څه سوچ پکار ده او که نه دا د ټولو ذمه ورته جوړه ده د یو حکومت نه بلکې دا ټولو سیاستدانانو چې کوم دا د ټولو ذمه واره جوړېږي چې آیا په دې باندې هم تاسو مطلب سوچ نه دی کړی چې آیا خپل ځای هم تاسو نشو صفا کولی نو د بل ځای به څنګه صفا کوو یا مطلب د دې حل څه پکارو همدغه حل پکارو چې کوم ځای کې تاسو هغه جوړېږي چې هغه دپاره بس هلته ګند جوړ کړي هغه بند کړي بس دا د ملک حل دی په دې باندې موږ سره اوسئ موږ به کوشش کوو چې موږ دې کې ذمهوار کسانو سره او پارلمنټیرین سره خبرې وکړو چې آیا په دې باندې تاسو څه سوچ کوئ راځئ موږ سره اوسئ आज जो इशू है हमारा जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो है सामने सर डी चौक उधर से हम गुजरते बहुत दुख महसूस होता है यहाँ पे इस तरह पुल लगे हुए थे यहाँ खूबसूरती थी बहुत सारे मतलब कि लोग आते थे यहाँ और फैमिली के साथ आते थे नेशनल इवेंट के अलावा फैमिलीज आती थी यहाँ खूबसूरती लग रही थी अब सामने ये लगा हुआ है अभी तक कोई नहीं किसी ने पार्लियामेंट में सीनेट में इस इशू को नहीं उठाया आपने एक चीज़ तरफ इशारा किया है किसी खुशी फूल हमेशा खुशी देते हैं लोग आग देख के खुश होते थे तो आज तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इन फूलों पे भी गुजारा कर लें थोड़ा सा लेकिन वहाँ पे मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिवली स्पीकिंग क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो होती थी या वो लोग आगे जिस तरह तबाह बर्बाद करते थे धरने में सारे फूल ख़त्म हो गए थे मेरे हिसाब से आपको याद है अभी वहाँ मट्टी पड़ी हुई है गंद पड़े हुए हैं लोग बाथरूम को पब्लिकली लूँगा और स्पीक टू द चीफ कमिश्नर टुडे और उसको मैं टाइमलाइन दूंगा इसको ठीक करें या तो पूरा ब्लॉक कर दें इससे पीछे ठीक है और इसको खुला कर दें इसको खूबसूरत एक दे दें मिट्टी डाली हुई है सर बहुत बुरा लगता है और ज़ाहिर है हुकूमत चाहती है कि इस बात पे मिट्टी पड़ी रहे ताकि कोई ना चले काम मतलब मिट्टी पाने से मिट्टी को हटा के दोबारा हुकूमत को याद दिलाऊंगा इंशाल्लाह او دې کې که تاسو کتلي دې کې به داسې سټیرز شانتې هم جوړې کړې وې خلک به مازدیګر ته راووتو چکرې به یې لګولې فیملیز به راتلل د نورو ځایونو نه چې به فیملیز رالل اسمبلي کتوله نو مخامخ نه به یې کتل تصویران به وباسل بله دلته کې به ډېره اکټیویټي وه مازدیګر ټایم کې یو ښه هیلدي اکټیویټي به وه نو هغې سره اوس دا وشو چې دا حکومت څه عجیبه غونډه کې کار وکړو چې لارې بندوئ تاسو که درنه بندوئ نو څه بله طریقه ورله وکئ که تاسو عوام ته خو هسې هم هر څه بند دي همدغه موږ وکړو خو لکه موږ وایي چې اوس دې دپاره څه پکار دي لکه مطلب چې تاسو په پارلیمان کې ناست دي تاسو په دې باندې څه خبره شوي دا سینټ کې چې یاره دې دپاره څه بل څه پکار دي لکه دې باندې هر وخت په دې باندې خبره کېږي هم اوس موږ په دې باندې ښه سیریسلی سوچ کوو چې داسې خبره پې وکړو چې حکومت مجبوره شي چې دا ځای کولاو کړي خو اوس دا دی چې پارلیمان کې په دې باندې ښه سیریس اواز پکار موږ سایډ نه خو ښه سیریس کله به راوړې خو چې ټول پارټۍ را سره متفق شي که خیر وي او کار پې کېږي لګیا دی نو ډېر زر به انشاءالله په دې باندې خبره کوو पार्लियामेंट के सामने और एक नेशनल इसका एक मकाम मिला था और उसको इस तरह के गंद उधर डाले हुए हैं उधर यहाँ परेड की कोई जगह नहीं थी यहाँ आके परेड होती थी अब वो परेड के लिए जगह मुतय्यस कर दी गई है ये तो वैसे ही इन्होंने कोई 2 दफ़ा यहाँ परेड की थी तो ये परेड की जगह नहीं अब परेड की जगह उन्होंने ऑलरेडी हो गई है जहाँ वो तो ठीक है सर लेकिन यहाँ आप खुद देख रहे थे आप जब उस तरफ से आते थे किस तरह लग रहा था आपको तो ये हमें देखें ये कंटेनर खड़े हैं जब कंटेनर नहीं होते थे यहाँ पे बंद नहीं होता था आपको कैसा महसूस होता हमें उस वक्त भी अच्छा महसूस होता था मैं यहाँ से भी सामने देख रहा हूँ तो यहाँ से भी मुझे अच्छा लग रहा है
पार्लियामेंट ته وګورئ او دغه ځای ته او دې ځای مخکې تاسو ته ښایست یاد دی چې څنګه ښایسته به بالکل ډېر ښایسته ځای و او بل دا و چې ټولو نه اهم دا دی چې د خلکو د عوام یعنی دا یو نفسیاتي طور باندې یو بیریر دی ایښی دی او داسې کندې کپرې پکې جوړې کړي دي چې عوام ته د دې ایوانونو ته راتلو کې بجای دی نه چې اسانتیا پیدا کړی شي هغې ورته دا کندې کپرې کړلي چې دې طرف ته څوک را نه شي. دا منم دا پکار ده چې دا مونږ کړی وی خو اوس هم څه دوره لیټ نه ده. مونږ به دا خبره اوچتوو چې دا دوره اهم ځای دی پی ټي آی درنو په وجه دی چې دی نو دا ځای بالکل تباه او برباد کړو او دا ډېره بدقسمتي ده. सर आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप भी देखते हैं पार्लियामेंट आते रहते हैं तो डी चौक का सूरत हाल आपने देखा है सर किस तरह बुरे हाल में पड़ा हुआ है? देखिए अब ये बड़ी एक खूबसूरत जगह है इस्लामाबाद की और जब ये सड़क खुली रहती थी तो काफ़ी यहाँ से आना जाना भी लोगों का था, लेकिन फिर काफ़ी बरसों से ये सिर्फ एहतजाज करने की एक जगह बन गई लोगों की और इस हुकूमत ने अजीब एक रास्ता निकाला कि यहाँ से एहतजाज रोकने के लिए उन्होंने कहा दीवारें चुनवा रहे हैं और शायद उस जगह को ख़त्म कर रहे हैं. तो अब वो मुझे नहीं पता काम वो पता नहीं इन्होंने शुरू किया है कब ख़त्म कर रहे हैं और इनके प्लान्स क्या हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इतनी खूबसूरत जगह को इस तरह जो है ना वो कचरा कुड़ी बना दें. एक तो बंद करने का वो है, दूसरा ये है कि वहाँ पे मट्टी डिरान डाले हुए हैं, मट्टी डाले हुए हैं, वहाँ लोग अभी जाएंगे तो बदबू आएगी, कुत्ते पड़े हुए हैं, मतलब इस तरह सूरत हाल में छोड़ना. यहाँ पे पुल लगे हुए थे, यहाँ आम फैमिली भी आती थी, यहाँ बैठती थी. तो इसका मैंने से कहा ना बहुत खूबसूरत जगह थी. अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि हुकूमत ने इसको कचरा कुंडी क्यों बना दिया है. अगर तो उन्होंने कोई काम इस पर करना है तो उस काम को करें, मुकम्मल करें और इसकी जो असल खूबसूरती है उसको बहाल करें. आप अपनी तरफ से कोई आवाज़ उठाएंगे असेंबली फ्लोर पे इसके लिए? कोई आपने अभी तक आवाज़ उठाई है सर? नहीं, अभी तक तो बात नहीं की, लेकिन ये जब दीवार चुनवाने का फैसला हुआ था उस वक्त मैंने ज़रूर इसकी मुखालफत की थी कि इस तरह नहीं होना चाहिए. तो अभी आप बात करेंगे सर? जी, मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम ये है कि मैं चूँकि इत्तेफाक से सेनेट खुद कम आ रहा हूँ किसी अपने दूसरे असाइनमेंट्स की वजह से, लेकिन मुझे मौका लगा तो ज़रूर बात करूँगा सर. आप ये बताएं कि यहाँ आप आती रहती हैं तो आप डी चौक की तरफ कभी गई हैं इस दौरान? जी हाँ, रोज़ ही तकरीबन इत्तेफाक होता है उधर से गुजरने का. तो अभी आपने सूरत हाल देखा है, पिछली आपने देखा होगा, पहले वक्तों में देखा होगा, अभी क्या सूरत हाल है इस पर कभी आपने सोचा? देखिए, हम तमाम अपने इलाक़ों में बेशुमार गन डालते रहते हैं, लेकिन कम से कम इस्लामाबाद को इन चीज़ों से पाक रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे गैर मुल्की भी आते जाते हैं
और दूसरी ये कि इस्लामाबाद अपनी खूबसूरती के हिसाब से बेमिसल है और अल्लाह ताला ने भी माशाल्लाह इसको बहुत नवाजा है। पहले बहुत खूबसूरत क्यारियाँ थीं और फूल थे और एक खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब सा महसूस होता था, बल्कि गुजरते हुए बड़ी आंखों को तस्कीन भी मिलती थी। मैं अभी वहीं से गुजर के जाती हूँ। आप लाजमी चक्कर लगाएं और अपनी पार्टी की तरफ से अपना मौक़िफ़ जो है फ्लोर पे लाजमी इस हवाले से उठाना चाहिए। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर। मैं अभी उधर से होती भी जाती हूँ, देखती हूँ अब सूरत हाल क्या है। जी, ये हमारी क्लाइमेट चेंज की मीटिंग है, उसमें CDA के चेयरमैन भी बाज़ औक़ात बुलाए जाते हैं और नहीं भी आए तो कम से कम मैं उसके अंदर ये मसला रखूँगी। जी करूँगा तुमको उस मुसरा कामिल आगा साहब कम सेनेटर साहब दे असरा बोस खबर तरीको छे पदी हवाले सर आगा सही। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप ये बताएं कि यहाँ पे आप विज़िट तो आप जाते रहते हैं, अभी कभी इत्तेफाक हुआ है डी चौक की तरफ आप गए हैं सर? देखिए ये बड़ी तारीखी जगह है, यहाँ पे जो नेशनल परेड होती रही है और लोग हज़ारों की तादाद में आके यहाँ पे विज़िट करते थे, देखते थे। तो मैं तो समझता हूँ कि इसको असल हालत में बहाल करना चाहिए। एक इन्होंने ये पंगाबाजी की, यहाँ तक वो मेट्रो लेके आए और सारी ब्लू एरिया की खूबसूरती और ग्रीनरी ख़त्म कर दी इन्होंने, डैमेज की। कम से कम इनको ये जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है इसको तो बहाल करना चाहिए, उसकी असल हालत में बहाल करना चाहिए। असल इधर फैमिलीज भी आते आम, मतलब कि इस्लामाबाद खूबसूरती या पार्लियामेंट की अलग बात है, लेकिन फैमिली आती थी यहाँ पे बैठती थी। जी ये यहाँ पे लोग आके बैठते थे, बाकायदा लोग लंच लेके आते थे यहाँ पे, शाम को गर्मियों में डिनर लेके आते थे, यहाँ पे एंजॉय करते थे लोग। और जो हमारे नेशनल डेज़ हैं उनके ऊपर यहाँ पे बड़ी रौनक होती थी। और फिर ये एक इस लिहाज से भी कि पार्लियामेंट हाउस के सामने है, प्रेसिडेंट हाउस के सामने है, तो यहाँ से लोग तस्वीर बनाते थे और यादगार एक मैं समझता हूँ कि एक मौका होता था उनके लिए। और सारी बाहर मुल्क से लोग आते थे तो यहाँ पे जी पूरे पाकिस्तान से आते थे जी, कराची से आते थे, KPK से आते थे, बलूचिस्तान से लोग आते थे, स्टूडेंट्स आते थे। मैं समझता हूँ इसको इस हवाले से सर, इस हवाले से आप सेनेट में या फ्लोर पे कोई बात करेंगे या इस हवाले से आप कोई मतलब आपने इसमें ये तवज्जो दिलाई है तो इंशाल्लाह इसमें तो सेनेट में भी इसको उठाते हैं। इधर सर दूसरी सेनेटर कुलीग के साथ बात की है बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब से, तो उन्होंने कहा कि वो इतना लाइट दिया कि इतना बड़ा इशू नहीं है, हमारे और बड़े इशू हैं। मैंने कहा बड़े इशू तो मतलब नहीं, और छोटा इशू तो हल नहीं, वो ज़ाहिर है उनके लिए तो बहुत बड़ा इशू इस वक्त पनामा है और वो फ्लैट्स हैं जो लंदन वाले हैं, तो उसकी मनी ट्रेल बतानी है उन्होंने। इशू उनके लिए वाकई बहुत बड़े हैं। खूबसूरत शहर है कि इसमें कभी कभार थोड़े बहुत कहीं अगर खुदाई हो भी जाए ना तो इसकी खूबसूरती को कोई फ़र्क नहीं। इसको तो काफ़ी नहीं सर, यहाँ पे काफ़ी लोग विज़िट करते हैं, बाहर ममालिक की विज़िट करते हैं। यहाँ ममालिक के जब विज़िट करते हैं ना तो यहाँ सब अच्छे की रिपोर्ट होती है, फिक्र नहीं करें, वो गाड़ियों में करते हैं। ये पार्लियामेंट के सामने है सर, मैं इसलिए बात। और पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट को यहाँ पे एक सियासी जमात ने आके यहाँ पे हमला कर दिया। आप उसकी बात करें, PTV पे कब्जा कर लिया, उसी डी चौक पे खड़े होके वो बात करें भाई। सर तो इसका हल तो ये नहीं है कि वहाँ मिट्टी डालें, और ये है कि वहाँ पे जो गंद फैला के हैं उसको ठीक भी तो करना है ना। जिन्होंने यहाँ पे पार्लियामेंट की आपको इतनी फिक्र है तो पार्लियामेंट के गेट को किसने तोड़ा? डी चौक पे खड़े होकर तोड़ा था ना। उनके ऊपर तबर्रे हर रोज दिया करें, सुबह उठ के ना TV पे कहा करेंगे ये लानती हैं। सॉरी यार। खान से वही चीज़ है कि आम खल को सकार दे ना। मुशाहिदुल्लाह साहब खुद जिम्मेवार हम नहीं लगता दारा खबर से मुझे जिम्मेवार रहा और बलदार तो वही जी चे लक मतलब जदी की तासो पखपल फ्लोर बने बस आवाज हो तो वही पदी हवाले सर चेहरा कम से कम सफाई हो जाएगा गुलान तो बड़ा बाज मखाब द कुछ दा शाइस्ता पार्क सी शाइस्ता दो गुलून जाई सी
او خلکو بچیان راځي د ګلونو دپاره. جی تاسو راته ووایي چې داسې کې کم دا ډي چوک مخامخ تاسو ځای راځئ اوس په بد حال پروت دی د کم نمونه نقشه وه کم نمونه دا ښایستوالی او دا ختم شو په دې باندې تاسو څه خپل طرف نه څه سوچ راځئ؟ بالکل دا خو د پارلیمنت مخ دی او د بار ملک څخه چې څه ډیلیګیشنز راځي یا که هیډ اف سټیټس راځي هغه د پارلیمنت ته راځي او دا بالکل د پارلیمنت مخ دی. تا په کار دی چې صفایي او دا وینې یو وخت ډېر ښایسته ځای و په دې ځای کې پریډونه کېدلو او دلته به هر ملک خلکه به ناست وو. اوس دا خراب سوی دی او دا د حکومت ذمهداري ده بلکې د سی ډي دا ذمهداري ده چې دا ځای صفا کړي او ښه ښایسته یې وساتي. بل جی لکه تاسو خپل طرف نه څه په فلاور باندې اواز اوچتول دې باندې نه غواړئ چې یاره دې دپاره غم وکړی شي هغه طرف نه بندوي خو کم از کم ښایستوالی خو یې برقرار وساتي؟ نه بالکل په کار دی چې دا څه بند هم نه وي ولې دا خو د پارلیمنت مخ دی او ښایسته ځای دی او پر دې باندې په کار دی چې په هر ځای کې خبره په هر فورم کې خبره وسي. موږ به په کمیټیانو کې هم پر دې خبره کوو او کوشش وکړو چې په پارلیمنت کې هم پر دې خبره وسي چې دا شی راپورت سي او صفا سي. جی ګرانو کتونکو تاسو زموږ نننۍ ډیری ولیدله یقینا چې د هغه کیپیټل ډیری کې موږ کوشش دغه و چې د اسلام آباد دغه خوبصورتي ځای چې د کوم ډي چوک نن سبا تاسو په درنو پیژندئ خو د درنو شناخت نه و دغه یو نیشنل حیثیت داسې حاصل کړی و چې دلته کې به نیشنل چې څومره ایونټ کې دی پریډس په وی یا نور څه هغه به او په دې کې ده خو بل طرف ته د اسلام آباد نه د بلکې د ټولې دنیا چې څوم خلک راتله دلته کې نو دغه ته به لازمي چکر لګولو ډېر ښایسته یو ماحول به او ډېر ښایسته پارلیمنت هاوس ټول صدر هاوس او دا ټول ایریا به ونه لیدی شو او ډېر ګل و ګلزار به ګلونه به پکې او هر قسمه مطلب چې دې نه به د ټول اسلام آباد هغه ښه ښکارېدل خو د دې نن سبا حالات تاسو ته موږ وښول چې دې ځای کې کم نمونه ډیران پروت دی کم نمونه دې ځای کې دا ګندګي جوړه کړې ده اوس پکې نور نو کوي نه پکې مطلب که تاسو لاړ شئ نو تاسو وایي چې دا یو دیهات یا داسې یو ویرانۍ ته لاړو په دې ځای کې موږ کوشش دغه و دې پروګرام کې چې سهار نه موږ انتظار هم کول چې څرنګه دلته مختلف د سینیټرز یا ایوان ملم کسان سره میلاو شي موږ سهار نه په دې لګیو تاسو ته موږ وښول ناوخته هم شو ورباندې تاسو اوس ګورئ چې سینیټ اجلاس اوس هم شروع دی خو کسان چې کم دی وقفې سره وځي خو موږ کوشش دغه و چې هرې پارټۍ د هرې پټۍ غړی چې کم دی په دې کې موږ خپل موقف موږ ته راکړي او موږ سره په دې کې دا خبره شریکه کړي چې آیا په دې باندې د 2 نظر شته که نه زیاتره پکې دا ویل چې موږ به اوس توجه شوه نو اوس په دې طرف ته موږ لازمي په دې باندې اواز هم وجوتو او دغه رونق چې کم دی دوباره بحالو. بل طرف ته لکه څنګه نو بیبي موږ سره چې کم دی ام کې هم غړي وه هغې ویل چې زه به اوس وزټ کوم او دا به زه لازمي ګورم ولې چې دا ما مخکې میټینګ کې به زه دا خبره لازمي ډسکس کوم بیا موږ نون کوشش هم وکړو چې د نون څوک ذموار کس میلاو شي خو موږ ته بریسټر جاوید عباسي چې په کم خبرو کې خو هغه طرف ته بالکل توجه نه ورکول هغه چې دا خو مطلب خطره ده او دا دی او نورې خبرې پکې وکړي خو هغه نه تاسو ته ظاهریږي چې حکومت په دې طرف ته سنجیدګي نه دی بلکې حکومت نور وایي چې موږ غټې غټې مسلې دي حالانکه دی دا مسله ورته نشي ښکارېدی چې خپل ځای نشي ښایسته کولی که وګورئ پارلیمنت هاوس صدر هاوس ریډ زون او بل طرف ته پارلیمنت لاجز ټول امینیز منسټران په دې ځای باندې سهار بېګي راځي هغه نه علاوه بروني چې څوک هم راځي نو دا څومره غلط اثر پرې غورځېږي نو یقینا خپل یو کوشش و یو وړوکی هغه نه هغه چې دې طرف ته توجه ورکړی شي موږ په دې پروګرام کې تاسو ته دا وښول تاسو ته به اوس پته هم لګېدلي وي یا شوي به هم وي درته چې دغه د درنو وجې نه دی پېژندلی بلکې دا د یو نیشنل سطح باندې چې کوم څومره ایونټ پکې دی دغه ځای به ډېر ښایسته ښکارېده او دې ځای کې به کېدل او بل طرف ته به خلکو دل طرف ته چکر لازمي لګولو او بلکې فیملیز به عام ورځو کې هم دلته مازدیګر ټیم کې ماښام ټیم کې راتله دلته کې به ناست او دلته نه به یې خوندونه اخیستل نو موږ کوشش و چې دا د دوباره الاو کړي چې زر ته زره بحال شي همدې سره زموږ دغه پروګرام سرته رسي تاسو چېرته چې وایي ښاد و آباد اوسئ.